کله چې د دې ګنجاګانو حکومت وي نو د دې ګنجاګانو په حکومت کې مولا، منبر، جماعت، مدرسه، قاری او منبر رسول محفوظ نه دی او بلها غټ غټ علما د ګنجاګانو د نواز شریف او د شهباز شریف په حکومت کې شهیدان شوي دي. تاریخ راولټوي چې څومره غټ عالم د دې دنیا نه تللی او شهید شوی، بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د دې ګنجاګانو په حکومت کې به هغه شهید شوی، هغه باندې به بم دماکه یا حمله شوي. د عمران خان په دور کې ماته یو عالم وښیي، یو مدرسه وښیي چې په هغې باندې بم دماکه یا ډرون حمله یا مدرسې ته یا د مدرسې استاد ته یا د مدرسې او طالب ته نقصان رسېدلی وي یا شهید شوی وي. خو چې کله نه دا ګنجاګان راځي، دیو اقتدار ته راځي، د دیو تاریخ راولټوي. د دیو په حق باندې د مولانا منظور منګل صاحب بیان وورئ چې دیو د علماو په ګیرو کې د شرابو بوتلې اړولې دي. دا هغه خنزیران دي، دا ګنجاګان او بعضې پښتانه زمونږ راپاسي چې هغه دا خنزیران او دا دلګان او دا فرعونیان سپورټ کوي. دا د علماو دشمن دی او د پښتنو کټر دشمن نواز شریف دی. پنجابی د پښتون سړي د سپین نفرت کوي. پنجابی د پښتون اصل دشمن دی، اصل دشمن د پښتون پنجابی دی. سیندی د پښتون دشمن نه دی. زرداری ته وګوره، د پښتنو سره مینه کوي. دا نور چې څومره پارټۍ دي یوازې مسلم لیگ نون او دا ګنجاګان دا د پښتنو اصلي دشمنان دي او دا ګنجاګان سپورټ کوي. څوک زمونږ پښتانه مولانا فضل الرحمن اچکزی سپورټ کړي دي، ایمل ولی دغه پښتانه سپورټ کوي او د پښتنې خاورې دلالان چې دي هغه د دوی سره میلاو دي او دا د پښتنو اصلي دشمنان دي او زمونږ د پښتنو مشران چې دي هغه دلګان، هغه د دوی دلالان دي او د دوی دلاندې غلامي کوي او د دوی سپورټ کوي.